عزیزانو د آدم علیہ السلام نکاح په جنت کې جبرئیل علیہ السلام تړل د بیبي حوا سره. اوس پوښتنه ورسره دا پکار وه مولانا صاحب چې مهر یې څه شی مهر یې څه ځکه چې بې مهره خو نکاح نه کي نو مهر یې څه آدم علیہ السلام نکاح چې کېده نو مطالبه ترې وشوه چې مهر راوړه چې نکاح دې وتړو هغه وی چې څه شی راوړم ما سره خو په جنت کې څه شته نه. الله ورته ووی چې ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي او محمد نامه به وي د هغه محمد په نوم باندې 10 کرته درود ووایه او هغه درود جبرئیل د بیبي حوا په مهر کې ده. نو آدم علیہ السلام 10 کرته اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد 10 کرته دا درود وی او دا درود د بیبي حوا په مهر کې ورکو او جبرئیل علیہ السلام نکاح. اوس که تاسو وایئ چې په درودم مهر کی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې یو سړي قسم وکړ چې زما دا لور ده او دا د زما په خدای قسمی چې هغه سړي له به ورکوم چې دا ټوله دنیا د دې په مهر کې راي ټوله دنیا. اوس لورې پیغله شوه ودېدل غواړي اوس ټوله دنیا د چا چې دلی په مهر کې ورکړي ټوله دنیا د چا ده د چا یا الله. اوس مولیانو نه پوښتنې شروع کړي یو مولا ورته یو څه وی بل مولا ورته بل څه. اوس مونږ مولیان خو هر مولا خو د دې قابل نه چې سړی ترې پوښتنه وکړي. یو عرب په جومات کې راپاڅېد وی چې یا شیخ لیس معي الزاد انا اسأل من الناس دی په منبر ناست دی هغه ورته بیا وی چې یا شیخ لیس معي الزاد انا اذهب الى مکه نو دی ورته وی چې المسجد بخرج نو خلکو ته وی چې المسجد بخرج د دا خیال چې دا جوړ عربي ده چې المسجد بخرج جمعات نه وباسي نو هغه ورته وی چې ايو شيء المسجد بخرج ما اقول لك تفهم كلامي ام لا ما خبره پوهیږي دا المسجد بخرج دا داسې مثال لکه یو مولا له یو سړی راغی دعوا یې وکړه چې جی دې سړي زما تبر پټ کړی سړي ته وی څنګه چل دې کړی وی جی بس شوی کار دی بیا به څه کېږي وی بس شریعت پې وکړ خو دله خو نور څه ورتله نه نو کتاب یې راغستی دی پکې داسې ګوري ویل چې هلکه خبره اورئ کتاب وایي چې التبر من التاوان التبر من التاوان د تبر به تاوان ورکړي. نو مونږ صاحبه بېډنګه یو پوهېږو نه هر شی م بېډنګ ځان راشئ زاړه غمونه مه جوړوئ نوی جوړ والکه پروسه کال زما پلار مړ پروسه کال سږ کال مې نیا مړه شوه نو زه به پلار جاړم که دا نیا به جاړم وایه مړه پلار خو یې شو که نه اوس نوی مړی جاړه راشئ چې درته په ښار کې په سرکاري دفترو کې وښیم سرکاري مونږ ته جهاد د چا خلاف پکار دی په دې سوچ وکئ سرکاري دفترو کې درته وښیم لیډي ډیانا پیژنئ ګونګیان یئ لیډي ډیانا د ملکه الزبت انګور ده د چا انګور ده د برطانیې د بادشاه ګڼې انګور ده هغه چې راغلی وه نو د ټول پاکستان دوره یې کړې وه هغې ته ډیانه وایي هغې جینۍ ته شکر دی چې تاسو شیخانو نه ده لیدلي نه خدای مکه دې خو ګورئ د هغه لیډي ډیانې فوټو نن د سرکار په دفترونو کې لګېدلی دی او هغه خلق ورته داسې ولاړ دي ما ته وګورئ کم خلق چا چې پیرنګیانو متعلق تحریک چلولی چې دې ملک نه وباسو دا د دروغو خبره ده سبا خاطره شي سبا د سرکار په دفترو کې د لیډي ډیانې تصویر لګېدلی دی او د پیرنګي خلاف چې و پیرنګي خلاف چې و هغه ورته داسې ولاړ پیرنګیان وباسئ دا زمونږ دشمنان دي پیرنګیان وباسئ راشئ چې درته او دا ستا وطن دی چې د انګریز د ملک جینۍ ته مخامخ ودرېدو باندې فخر کوي ستا کور ورانېږي لګیا دی ملک ورانېږي لګیا دی 43 کال وشو چې په پاکستان کې اسلام 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 اوس زه لګیا کېږم چې هلکه واټ والا الوا 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 اوس تاسو الوا پېژنئ نه الوا 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 ماښام شو الوا
الوا ماسختن الوا سهار الوا مړه کال تیر ته به دیګر مولا بیخ بنیاد دیوزه د الوا دڅ شي نو مې نشته شي نشته نو 43 کالو شو اسلام